زما خویندو خاوندانو سره محبت وکړئ د دواړو جهانو سردار فرمایي کو د الله نه ما سیوا بل چا د سجده جایز وي ما به ښځو ته ویلو چې خاوندانو د سجده وکړي او تاسو ته پته شته کومه زنانه چې دا مړه شوه خاوند د دې نه رضا و دا به جنت ته ځي الله ته راضي دی کومې زنانه خاوند د خفه دی په دې فرشتې لعنت راولي خاوندانو سره گزاره وکړي دا خاوندان معاشره کې مظلوم خلک د دوی په مال کې خیانتونه کوي د حیا صادرې په ځان واچوئ کتابونو ذکر کړی دي ستا د زامنو د نوسو جګړه ده ته ورته په دیوال کې به نه ګوري کو ستا خاوند را روان دی ته به ورته سر نه پورته کوي خاوند به دې ډېر دنګ وي نور خلک به چیت وي خاوند به درته بد ښکاره شي خاوند به دې چیت وي نور خلک به دنګ وي بد به درته ښکاره شي خاوند به دې تور وي نور خلک به ښکلی وي بد به درته ښکاره شي دا به نه کوي نه یاره نه پیژنو نه یېجنو زموږ په علاقو کې څه ښځې دي سهار مانلوځي دا ګاډي ولې تپوس کړي ورور یې غم په کوم کلي کې شوی دی غم په کوم کلي کې شوی دی بس روان یې سي به سیاست ته ودرېږي هوټل ته ودرېږي خو قدرت کار دی بس دې پې ګزاره وکړئ خو تاسو ته مو هم خاوندانو تاسو هم ظلمونه کوئ د ظلم انتها هم تاسو سره ده ستا خور ستا د ښځې سره جګړه کوي ته خپله ښځه واخلې خدای له به جواب نه ورکوي ستا مور ګناهګاره ده مور وخمه خو ښځه هم مه وخه او په کوم کور کې اندورانیو ته وایي که څو ته وایي د سړي د خویندې دا خو د ظلم انتها اخو میمه ده چې په کاټ کې به ناست دی تیاره به ولې راوړئ او چې لیړ شي ته څه کوې اوسه پورې ناست دی ته اوسه پورې چای به څوک پخوي خدای دې لیونی که نو ته راباسه که نه ته به د خاوند کور ته نه ځې ته به بیا سبا څه کوې یو سړي وه لور یې واده وه زوم یې کور ته راغی نو دا خواښې دې مور دې خپلې لور ته وایي بار ساړه دي دې چنغولو ته وایي دوی خاوند ته چنغول وایي وایي دې چنغول نه مې دننه کټ سم که چې څړځای کې خراب نه شي خپلې لور ته وایي خپل انګور ته وایي لږ ساعت پس دننه مه سملی ګورئ ګرمي ده لږ به خراب شي نو هغه ښځې ورته وایي ابۍ عجیبه کار دی په یو کوټه کې اوړې جمع دی په دې نه پوهېږم ستا د لور دپاره جمع دی د زوم دپاره او زما دپاره بس اوړی دی نه پوهېږم په دې ظلم کوي خاوندان خدای به درنه تپوس کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي غوره په تاسو کې هغه دی چې د ښځې سره غوري